بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 132 نمبر سبق دی او الدرس الحادي والثلاثون یعنی 31 نمبر درس دی. 31 نمبر درس الدرس الحادي والثلاثون 31 نمبر درس. په 31 نمبر درس کې زموږ نن اولنی درس دی. په دې کې به موږ ضروري قاعده وایو او معانی الکلمات په پکې وایو. ضروري قاعده څه ده؟ الفعل الماضي. دینه مخکې مونږ الفعل المضارع ویلی وو، یعنی فعل مضارع چې د حال یعنی د موجوده وخت او د راتلونکي وخت بحث په کولو. اوس به مونږ فعل ماضي وایو چې یو کار په تیر وخت کې شوی، یعنی سحر شوی وی، یو کار شوی دی، غرمه شوی دی، مازدیګر شوی دی، پرون شوی دی. ټیک شو دي؟ نو هغه فعل ماضي ده. نو اوس وایي کم فعل چې تیر شوي وخت کې شوی وي، کم فعل چې یا کم کار چې تیر شوي وخت کې شوی وي، هغه فعل ته فعل ماضي وایي. هغه فعل ته فعل ماضي وایي. یعنی په تیر وخت کې چې اوس د ماښام مونځ تیر شوی دی، نو د ماښام مونځ دا فعل ماضي شوه. او د ماسخوتن مونځ را روان دی، نو دا د ماسخوتن مونځ دا مستقبل دی. او اوس یو وخت دی، نو دې ته جاري وایي. دا اوس موجوده وخت دی، موجوده وخت. نو دا موجوده وخت دی، ماسخوتن مونځ بیا دا راتلونکي وخت دی او ماښام مونځ تیر شوی دی. نو مونږ دا موجوده او راتلونکي سبق ویلی دی، الفعل المضارع مونږ ویلی دی. اوس به مونږ فعل ماضي وایو، یعنی تیر شوی وخت چې تیر شوی کار تیر شوی وي. نو کم فعل چې تیر شوي وخت کې شوی وي، کم فعل چې تیر شوي وخت کې شوی وي، هغه فعل ته فعل ماضي وایي. کم فعل چې تیر شوي وخت کې شوی وي، کم کار چې په تیر شوي وخت کې شوی وي، نو هغې ته فعل ماضي وایي. لکه کتبه معنی ده هغه لیکل وکړه، هغه یو سړي لیکل وکړه. او د فعل مضارع هغه و یکتبو. یکتبو معنی ده هغه سړی لیکل کوي، هغه لیکل کوي یا به وکي او به کی. ټیک شوه؟ نو دا لیکل کوي وګورئ، دا اوس موجوده لګیا دی، لیکل کوي، نو دا به یکتبو به وي. او چې لیکل یې وکړه نو هغه دپاره کتبه دی. کتبه فعل ماضي ده، یکتبو فعل مضارع ده. نو کتبه تیر شوي وخت کې کار شوی دی او یکتبو اوس موجوده وخت کې کار کیږي یا به په راتلونکي وخت کې کار وشي. نو کتبه هغه لیکل وکړه، کتبته تا لیکل وکړه او کتبتو ما لیکل وکړه، یعنی دا کار مې وکړو، پوره کړی مې دی. ټیک شو دي؟ اوس لګیا نه یم. او نو چې کوم غایب سړی وي او هغه کار کړی وي، نو موږ وایو کتبه، هغه لیکل وکړه. او چې ته اوس زما مخې ته ناستې خو کار دې کړی دی، کتبته، نو زه وایم کتبته، تا لیکل وکړه. او ما لیکل کړي دي، زه وایم کتبتو ما لیکل وکړل. نو دا انشاءالله فعل ماضي به مونږ اوس په راتلونکي سبقونو کې استعمالو په جملو کې. اوس ښکته دي معانی الکلمات، د الفاظو معنی. معانی الکلمات د الفاظو معنی. یو طرف ته الفاظ دي، ورته معنی لیکلي، بل طرف ته الفاظ دي، معنی ورته لیکلي. یسألو دا د فعل مضارع اوله صیغه ده. یسألو معنی ده هغه یو سړی تپوس کوي، یا هغه یو سړی سوال کوي. یعنی زه تا نه سوال کوم چې یاره ته د کوم ځای، نو دا مې تا نه سوال وکړو، سوال. ټیک شوه؟ نو یسألو معنی هغه تپوس کوي یا هغه سوال کوي، دواړه تپوس دغه کولی شي، معنی کولی شي. یسألو هغه تپوس کوي، یسألو هغه سوال کوي، هغه یو سړی سوال کوي. اسأل دا د امر صیغه ده، ته سوال وکړه، ته تپوس وکړه. اسأل ته تپوس وکړه، ته سوال وکړه. اسأل ته سوال وکړه. سړي ته چې وی چې ته سوال وکړه نو هغه ته وی اسأل، او چې ښځې ته وی ته تپوس وکړه یا ته سوال وکړه نو هغې ته اسألي. ټیک شوه؟ حفظته دا فعل ماضي حاضر صيغه ده. فعل ماضي حاضر صيغه ده. حفظته تا یاد کړو، تا حفظ کو، یعنی اساس سبق ته حفظ کو، سبق ته یاد کو. حفظته تا یاد کړو. احفظ دا د امر صيغه ده، ته یاد کا. یو سړي ته چې وی چې ته یاد کا نو هغه ته احفظ، ته یاد کا. احفظ ته یاد کا. او که یوې ښځې ته وی چې ته یاد کا کنه نو هغې ته احفظي ته یاده کا. اغلقتو دا د واحد متکلم صیغه ده او فعل ماضي ده. اغلقتو ما بند کړو. اغلقتو ما بند کړو. نامه دا د
فعل ماضی صيغه ده اوله صيغه ده هغه اوده شو هغه یو سړی اوده شو نامه هغه یو سړی اوده شو نامه هغه یو سړی اوده شو نم نم معنا ته اوده شه یو سړي ته وې چې ته اوده شه نو هغه ته به نم ته اوده شه نم ته اوده شه او مجله مجله چې ده دا رسالې ته وایي رساله یو رسالتون دی رسالتون مونږ مخکې ووي هغه خط ته وایي خط ته او یو قسمه رساله وي چې هغې کې ډېر څه د څیز فایدې لیکلي وي احادیث یې پکې لیکلي وي یا داسې دنیاوي یو رساله وي هغه دنیاوي خبرې پکې لیکلي وي نو هغې ته مجله وایي مجله رساله مجله رساله السریر سریر کټ ته وایي کټ اردو کې ورته چارپایي وایي مونږ ورته کټ وایو کټ ټیک شو جی یا پالنګ شو پالنګ ته یا کټ ته نو هغې ته یا تخت ته اوچت تخت ته هغې ته سریر وایي یسکنو سکنه یسکنو معنی هغه اوسیږي هغه اردو کې وایي وہ رہتا ہے نو هغه یو سړی اوسیږي دا د فعل مضارع اوله صیغه ده یسکنو هغه یو سړی اوسیږي هغه اوسیږي او چې ته چاته وایې چې یاره ته اوسیږه نو هغه ته وایي اسکن ته اوسیږه ته دې ځای کې اوسیږه ته دې ځای کې پاتې کېږه ته دې ځای کې اوسیږه اسکن ته اوسیږه او که یوې ښځې ته وایي چې ته اوسیږه نو هغې ته وایي اسکوني ته دلته اوسیږه او اسکن ته اوسیږه نو دا زمونږ سره د الفاظو معنی وي یو ضروري قاعده هم وویله نو دا زمونږ د طریقة العصریه د نن ورځې سبق راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام